یو جینۍ باندې مین وم او زما هغې سره به لکه باتچیت نه جوړېدو نو هغوی به ویلې نه وایي ته ډرینک وکړه شراب وڅښه نو تا کې به لکه جذبه پیدا شي هغې سره د خبرې کولو که نه چې تاسو کومه د خپل د عشق او محبت قصه موږ ته بیان کړل نو هغې باندې راته مختصر که چېرې تاسو ښودل غواړئ یا بیانول غواړئ ستاسو د اجازت دی هغه راته لږه بیان کړئ چې دغه سټوري ستاسو څنګه سټارټ شول او د دې رزلټ بیا سره ووتو که چې کله به رانه هغه خفه شوه نو بس بیا به ملګرو راته نوي نوي طریقې ښودلې چې چرس وڅښه او ستا غم به روک شي جینۍ ما ته رنګ وکړو چې ما لکه لیږي ماماګانو کره بلوچستان ته بلوچ خاندانو بلوچو او نو ته څه کې اوس بس هغه جینۍ ما بیا ځان سره راوست ټیکس کې دا لیکلي وو چې لکه تا ما سره بې وفایي وکړه او ستا د وجې زه دا کار کوم بس تا ته به زه خپل لکه داسې ګفټ درته پرېږدم چې غونډ عمر به درته یادېږي او زما د سالګرې پر ورځ هغې خودکشي کړې وه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه ارشد خان او تاسو ګورئ پروګرام رښتیا کتونکو په دې معاشره کې چې څومره کردار موږ سره موجود دي څومره کردارونه دي د هر کردار پسې پرده او د هغې وروسته یو غټه کیسه دغه کیسه مختلفه کیدی شي او د دغه قصو په قصو کې چې کومه یو قصه د هغه د نشي استعمال دی په دې سوسایټي کې که چېرې تاسو غور موږ او تاسو غور وکړو نو نن زموږ نوجوانان زموږ د معاشرې چې کوم درمیانه خلک دي او کوم بوډاګان دي هغه اکثر چې کوم دی په نشو کې ککړ وي د نشي استعمال کوي خو سوال دا دی چې دا د دې نشي استعمال ولې شروع کوي د دې پسې پرده څه حقایق دي نو څنګه چې تاسو ته ما په سټارټ کې ویل چې د هر کردار وروسته قصه مختلفه وي نن راسه په دې پروګرام کې یو داسې ملګری موجود دی چې نه هغه صرف د شرابو استعمال کړی دی په خپله زندګۍ کې بلکې د کوکین استعمال یې هم کړی دی خو تپوس به کوو د دوی نه چې د دې نشي استعمال او د دې پسې پرده څه حقایق وو تاسو ته پروګرام کې هر کلی وم او ستاسو ډېره ډېره شکریه ټول اول خو مختصر شان زموږ کتونکو ته خپل مختصر تعارف وکړئ ستاسو نوم څه دی د کوم ځای سره تعلق ساتئ زه محمد طاهر صاحب د لاهور نه تعلق ساتم او آی ټي مې کړې ده خپل لاهور کې فورورډ کالج نه ایجوکیټډ یم او بس تاسو ته مې ویلي مخکې چې لکه د غلط ماحول د وجې نه څه صحبت د وجې نه په دې نشې راوړلې ټیک ده همدغې باره کې به زه ستاسو نه اوس تپوس کوو ستاسو د ژوند قصه څه ده په هغې باندې به مختصرا خبره کوو د ټولو نه اول چې زموږ کتونکي به هم د دې سوال انتظار کوي دا راته ووایي چې د نشې اغاز هم څه رنګې وکړو او څه مشکلات په زندګۍ کې راپېښ شو چې تاسو یې په نشې کولو مجبوره کړئ اول خو جی بالکل ټیک ټاک وم سپورټس سره مې زیات تعلق و او سپورټس مې کوم لکه سایکلیسټ هم پاتې شوی یم واپډا د سایډ نه او یونیورسټۍ کې به لکه کرکټ شو جیم شو نو د ملګرو به ما ته کتل که نه لکه چې دا لږ معمولي به تیزه وه او دا ملګری هم ډېر فټنس کې دی لکه خپل ګروپ هم و که نه جمعیت ورته وایي نو هغه اپوزیټ چې کوم زموږ هغوی به دا لایق عمل جوړو چې یاره دا څنګه طریقې سره موږ راښکته کړو لکه په څنګه طریقې به دا موږ تباه وکړو که نه نو هغوی به ما له نوي نوي پلینینګونو سره لکه کله به څوک راته پې کړه چې دا په نشه راواړوه کله به څوک راته پې کړه چې دا په نشه ستاسو ملګري به یو قسم ته تاسو نه جلس کېدل ستاسو د فټنس او قابلیت او نو بس اول خو به وایم چې د هغوی پکې لږ ډېر لاس و او دویمه خبره دا وه چې زه لکه یو جینۍ باندې مین وم او زما هغې سره به لکه باتچیت نه جوړېدو نو هغوی به ویلې نه وایي ته ډرینک وکړه شراب وڅښه نو تا کې به لکه جذبه پیدا شي هغې سره د خبرې کولو که نه لکه زه به یارېدم اکثر پیله ځل سړی یریږي نو ما به ډرینک وکړو نو په هغې کې به لکه ما هغې سره لکه آمنے سامنے لکه خبره کوله که نه بولډنس به راغلی تاسو هغه شرم به رانه ختم شو که نه لکه نو بس دغه شانتې مې ډرینک را باندې هغوی شروع کړو بیا ورو ورو لکه چې کله به رانه هغه خفه شوه نو بس بیا به ملګرو راته نوي نوي طریقې ښودلې چې چرس وڅښه او ستا غم به روک شي دا وکړه دې سره به ته سیټ شي او دا وکړه مختصر ماته دا ووایي چې تاسو کومه د خپل د عشق او محبت قصه موږ ته بیان کړل نو هغې باندې راته مختصر که چېرې تاسو ښودل غواړئ یا بیانول غواړئ ستاسو د اجازت دی هغه راته لږه بیان کړئ چې دغه سټوري ستاسو څنګه سټارټ شول او د دې رزلټ بیا سره ووتو
دا جی یونیورسټۍ نه سټارټ شوې وه او دغه شان لکه اول دوستي وه بیا دوستي پیار محبت کې بدله شوه بیا هغې نه پس لکه ما ورپسې یونیورسټۍ کې و تاسو سره او جی جدوجهد مې شروع کړو چې اګر دې سره زه لو میریج به کومه که نه خو لکه هغه خاندان لږ زموږ نه لیول کې بره و نو دا کار نه کېدو بس ملګرو به راله مشوره راکړه چې مړه وبه شي انشاءالله ته غم مه کوو امید به درکوو امید به یې راکوو بس بل په سهاره به یې راله د نشې راکوله چې زه ته نشه استعمالوه ستا به زړه لږ خلاري او بل طالب آیډیاز راځي ته کوکینس که هغې سره انسان ذهن کې ډېر آیډیاز راځي دا و هغه مړه وبه شي دا و که نه لږ هغوی به راته دغه طریقې ښودلې بیا رو لکه کوټ میریج هم ما کړی و هغه جینۍ سره ما کوټ میریج هم وکړو بس هغې کور کې پته ولګېده چې لکه دې زما لور که نه پلار یې ویل چې لکه کوټ میریج هغه بیا زما کور مخې ته راغلی لوی لانجه یې جوړه کړې وه او اجینۍ ما ته رنګ وکړو چې ما لکه لیږي ماماګانو کره بلوچستان ته بلوچ خاندان بلوچو او نو یې ته څه کې اوس بس هغه اجینۍ ما بیا ځان سره راوسته دلته ستا کوټ ته نو ماماګانو ته مې مور رنګ وکړو چې دغه شانتې زه پلار پولیسو نیولی دی او د غوا پرچه یې پرې کړی دی په ده باندې ده ته ووایي چې دا اجینۍ واپس لاهور ته راولي ما ورته ویل زه خو یې نه شم راوستی ما سره نکاحنامه شته باقاعده زه به یې درولېږم په وټساپ باندې تاسو پولیس والاو ته وښایئ زموږ کوټ میریج شوی دی هغه هم ورولېږه هغه پلار ویل نه بس موږ سره دې را مخامخ شي او دغه وکیل دې موږ ته وښایي او دغه شان لکه هغوی ټول ثبوت غوښتو که نه بس ما پې خالي لا سوچ کوم چې څه به کوم خو ماماګانو زه سیټ ته کړم که نه اجینۍ نوم اخیستل غواړئ تاسو څه نوم سایره نوم یې سایره او ماماګانو زه هسپتال کې جمع کړم پېښور کې بس هغه یې ولېږله ترور سره که نه لاهور ته هغه خپل کور والو ته واپس میلاو شوه نو هغې ته خو اوس ماماګانو هغې به رنګ وکړو زما په موبایل ماماګانو سره نو چې رنګ یې وکړو هغې تپوس یې وکړو چې یاره طاهر کوم ځای کې دی نو هغوی ورته وویل چې هغه خو افغانستان ته لکه تښتېدلی دی او په بلې جینۍ مین شوی او ته خو بس هغه هېر کړه لکه د هغوی دا مطلب و چې دا د زندګۍ نه اخوا شي که نه نو دا به هر څه پرېږدي د هغوی خو ښه مقصد و خو لکه جینۍ زړه ته خبر اچولې وه نو هغې دا خودکشي کړې وه دغه میډیسنز یې خوړلي وو الټه سیده نو هغې سره هغه خودکشي وکړه سوسایډ یې کړی و تاسو څنګه پته ولګېده زه چې بیا راووتم هسپتال نه لاهور ته لاړم نو ما ته خو چا نه وویلي که نه تاسو هسپتال کې ولې اډمټ کړي څه وجه د دې په وجه چې لکه نشه به مې کوله که نه ډرنک به مې کوو چرس به مې استعمالوه لکه هغوی دا کتل چې دا ته سیټ ته کړو دا جینۍ به موږ ولېږو ګینې دا خو چې ورسره یې نه شوي لېږلی صحیح نو چې زه لاهور ته واپس لاړم موبایل مې اون کړو د هغې ضرور ما ته رنګ رالی چې ستا به مونږ خوښ شو ستا د لاسه زمونږ خور مړه شو دا دی زه په خپله ټینشن کې ډېر زیات رالم که نه ما ملګرو سره رابطه وکړم دغه شان چل هغوی څه پیغام څه میسج څه خط وغیره څه پرېښوي خودکشۍ نه مخکې تاسو نه میسج وغیره یې نه کړو په فیسبوک باندې راته میسج کړی و څه ټکس کې څه لیکلي ټکس کې دا لیکلي وو چې لکه تا ما سره بې وفایي وکړه او ستا د وجې زه دا کار کوم بس تا ته به زه خپل لکه داسې ګفټ درته پرېږدم چې غونډ عمر به درته یادېږي او زما د سالګرې پر ورځ هغې خودکشي کړې وه نو هغې نه مطلب چې کوم دی تاسو سیریس واخیسته که نه تاسو واخیسته ما په زړه واخیسته بس بیا ما کوکین استعمالول شروع کړه هغه به مې خودکشي کله وکړه بیا دغه میسج نه څو ورځې بعد د میسج په شپه چې څنګه 12 بجې هغې میسج کړی و که نه او زما برډے لکه 12 بجې سټارټېږي که نه نو بس هغه ټایم کې بس هغې الټه سیده میډیسن خبر څنګه میلاو شو تاسو څه حالت هسپتال نه راووتم نو اول ما خپل فیسبوک اکاونټ کوله او په هغې کې میسج میلاو شو بل د هغې د رور ما ته رنګ رالی چې رور رنګ رالی هغه ما ته دمکیانې ممکانې راله راکړې که نه زه به تا نه پرېږدم او ستا د وجې دا و هغه نو هغه شان ما ته پته ولګېده بیا مې مور او پلار سره هم ښه جګړه وکړه رانجه مې وکړه ملګرو له لاړم نو ملګرو زه ما ته کوکین کېښودل چې کوکین یې راته کېښودل زه په هغې راوړم هغه ملګري چا چې د اغاز کې دی چې دا سټارټ کړه او دا هغه ملګري صحیح بس بیا به هغه شیز راوړېدم نو بیا به مې د هغې نه بغیر ګزاره نه کېده چې هغه به مې نه وکړي بس یادونه به وو ټینشن به وو بیا رو انجکشنو باندې راوړېدم بس وایه چې ځان له مې یو لاره کتلې وه چې زه هم لکه مړ شم یا سوسایډ وکړم که نه زما هم دا ارمان بس بیا الله پاک کرم وکړو چې لکه مور او پلار راته وژړل او دغه جمع یې کړم زه هسپتال کې جمع کړم زه سیټ شوم لاهور کې اوس دا راته ووایي کوم داسې وخت انسان ځان نه کیني احساسات چې هغه جینۍ سایره تاسو ته کله ناکله رایادېږي او څه احساسات بالکل رایادېږي خو زړه کې مې دا سوچ هم راځي چې یاره اول خو ماله دا نه و په کار چې زه خپل لیول نه بره یو جینۍ سره دغه وکړم که نه لکه هر چا له په کار دي چې د خپل مور او پلار په مرضي باندې هر څه کوي او بل دا ویل غواړم چې لکه یو انسان یې که نه هغه له دا نه په کار چې یو
محبت ګوره په نشې باندې نه حاصلېږي او نه په جدوجهد او په جوش باندې دا به چې حاصلې دی له به همت او محنت کوي تاسو خپل محبت پرېږدم نه هر څوک پرې د هر چا پړه کې ورمان که نه نو تاسو هغې دپاره محنت وکړئ ځان داسې جوړ کړئ یو لیول ځان له داسې جوړ کړئ چې تاسو ته هغه شیز میلاو شي او چې نه حاصلېږي په الله باندې پرېږدئ چې میلاو شي تاسو ته یا نه میلاوي الله به درله د هغې نه قدر کړي صحیح ده ستاسو ډېره ډېره مهرباني جی کتونکو دا یوه سټوري چې کوم د عشق او محبت یو عجیبه غوندې داستان او دې مرګي چې کوم دی په خپل ژوند کې د شرابو د کوکین او د دې نشي اغاز وکړو په دې سټوري کې به تاسو ته زه شارټ سمریز تاسو وایم چې دوه یو غټ میسیج دي زموږ دپاره پهله نمبر خدا دی چې همیشه طور باندې به ستا ملګري په هغه وخت کې ستا ته داسې د ملاتړ ځان شو کوي چې ته به وایې چې دا حقیقي زما ملګري دي خو اصل کې به هغه ستا دښمنان دي یعنې څنګه چې تاسو دا جج کړله چې دې ملګري ته په سخت حالاتو کې د شرابو او کوکینو مشوره ورکړه چې دې سره به ستا ژوند ښه شي او ته به خپل محبت کې کامیاب شي دویم نمبر چې کوم غټ میسیج دی که نه نو نشه چې کوم دی د یو مشکل نه د تښتېدو ذریعه نه ده په دغه نشه باندې ته څه وخته پورې ځان له تسکین ورکولی شي ځان له سټسفیکشن ورکولی شي ځان مطمئن کولی شي خو د ټول عمر دپاره د دغې مستۍ نه ځان نشي خلاصولی دا یو خوب دی چې د دغه خوب نه به 10 منټه بعد ګنټه بعد 2 ګنټې بعد یو ورځ بعد بیا ته راپاسي او بیا به د دغه مشکلاتو سره او ستا د ژوند چې کوم تل حقیقت دی هغه به ته فیس کې ماله اجازت راکوي د الله په امان